د دې مقاصد چې کوم دي د کالاباغ ډیم خلاف باندې موږ راغون شو جي زمون موجوده موږ سره د قومي وطن پارټي صوبایي انفارمیشن سیکرټري شکیل وحید الله خان، موږ سره ډسټریکټ قومي وطن پارټي ضلعي جنرال سیکرټري واجد خان، موږ سره د ډسټریکټ نوخات د ضلعي سینیئر وایس چیرمن سمت خان، موږ سره وایس چیرمن حیدر خان او زموږ د حلقې چیرمن ابرار خان، زموږ د یونین کونسل مشر افتخار، زموږ د یوت مشر چې کوم دی زهیب. د ننني غونډې او د ننني پریس کانفرنس مقصد زموږ دا دی چې قومي وطن پارټي کالاباغ ډیم نه مخکې منلی دی نه اوس مني او نه به آینده مني. وجه دا ده چې په 2010 چې کوم زموږ سیلاب راغلی نو هغې سره زموږ نوخات ټول ډوب شوی و. که تاسو خیال کړي وي جي لکه داسې را شروع شي تاسو د اکبرپورې نه اکبرپوره شوه، محب بانډه شوه، امانکوټ شو، پښتونګړي شوه، ازاخیل شو، بالا پایان پیرپی شوه، داسې بیا نوشیرکلا شوه، اکوړې شو، ورسره چې کوم دی لګېدلې داسې خیرآباد، پورې جهانګیرې، داسې نظامپور، ماندوري، دا ټول علاقه چې کوم دی په هغه وخت کې متاثره شوې ده. نو موږ د کالاباغ ډیم خلاف یو. که هر څوک د کالاباغ ډیم خبره کوي هغه چې هر یو حکمران یو، نو موږ باقاعده قومي وطن پارټي چې کوم دی مکمل چې کوم دی د خلافي او روډ ته هم روزو دی پر کې او چې کوم وخت زموږ جدویت کیږي که پیښوري کې اسلام آباد خو موږ په نوخار کې کالاباغ ډیم نه منو. زه دینه پس زه خپل ګران مشر زموږ صوبایي انفارمیشن سیکرټري شکیل وحید الله صاحب ته خواست کوم چې هغه خپل خیالات اظهار کړي.